سورہ زخرف آیت نمبر 68 دولسم رکو 50 سپارہ صفحہ نمبر 40 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين صدق الله العظيم سورہ زخرف آیت نمبر 68 دولسم رکو 50 سپارہ صفحہ نمبر 40 تاسو لیات شي آیت نمبر 67 کې الله دا خبره کړې و الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو چې ورځې د قیامت کافران او د هغوی چې څومره دوستیان وي دا به د ورځې د قیامت دا به د یو د بل دشمنان به جوړ شي د دې په منځ کې به جدایانې راشي د دې په منځ کې به فاصلې راشي الا المتقین سوا د پرهیزګارانو نه ورځ د قیامت متقیان پرهیزګاران مسلمانان دا به هم الله پاک چې کوم دی په خپل منځ کې راجمع کوي با ځینې خلک ځینې مسلمانان ځینې انبیاء کرام دا به د متقیانو او دغه شان دي د مسلمانانو چې کوم دی صبر کوي شفاعت وکړي او الله رب العزت به چې کوم دی आवाज کوي یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون چې پتا سو باندې دوه قسمه چیزونه نشته دي یو چې کوم دی يرم در باندې نشته دي او وانتم تحزنون او نه چې کوم دی تاسو په پنن اورز باندې غمجن وي تب د قیامت د ورځې الله تعالی مؤمنانو ته आवाज کوي الله دې پکې زمونږ استادو هم برخو کی بیا الله وی چې دا आवाज به مونږ ولې کوو دا ځکه چې د دې یو سبب دی هغه سبب دا دی چې دغه خلکو چې کم دی په مونږ باندې ایمان نوري الذين امنوا بآياتنا زموږ په آیاتونو باندې ایمان راوړي دي او دویم چې کم دی وکانو مسلمین او دا خلک چې کم دی دا سیده مسلمانان هوا د دې دوه سبب د وجه بچ کم دی الله تعالی چې کم دی په آخرت کې انعام هم سونه ور کوي دعا نمبر 1 چې کم دی د یری आवाज په پینی او دویم بچ کم دی په دې باندې با غم نوي نو الله دې ذکر کوي یا عباد لا خوف علیکم ای زما بندگانانو نشته دې سیرا پتا سو باندې الیوم پنن اورز باندې ولا انتم تحزنون او نبتا سو غمجن شي الذين امنوا كما خلقوا چې ایمان وړلو بیااتنا زمون په آیاتونو وکانو مسلمین او دوی مسلمانان بیا بلوي ادخلوا الجنه داخل شي جنت انتم تاسو وازواجكم استاسو ببيان خزهم تحبرون في عزت ورکول شي اوس په دې آیت نمبر 41 کې 71 72 73 په دې کې کوم دی د جنت ذکر دی جنتیان چې کله جنت ته داخل شي نو بنده چې کوم دی خوراک کم کوي اسکا کم کوي خوراک چې کوم دی بنده په پلیټ کې کوي په کاسه کې کوي او اسکا چې کوم دی بنده په څه کې کوي په ګلاس کې کوي نو الله فرمایي چې دا دوانه شیزونه دا به د سرو ضروري په دنیا کې چې کم دی په دنیا کې سړی چې کم دی سونا چاندي نه د دې زیورات استعمالول شي او نه د دې چې کم دی لوخي استعمالول شي حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ دا ایران ته چې کم دی په یو سفر باندې لاړلو نو د دې ایران د خلکو یو دا طریقه وا چې کله به داسې مشر سړی راغلو نو هغه به کم د خوراک سکا کوله د سونی او د چاندې په لوخو کې کېدلو
نو حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ ته چې کم دی هغه ټیم کې سکاک وبوي وتراوړي وي هغه ول چې کم دی د سونی په ګلاس کې وروړل هغه ګلاس داسې سیټ تکي خودلو هغه ویل یاره کې دي شدید سونه خوښ شوی نه نو د چاندې په ګلاس کې وته وروړلې نو حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ چې کم دی هغه ګلاس بیا لړ کړو بما د نبی صلی الله علیه وسلم نو ریدلې دي چې سونه او چاندي په دنیا کې دا د کافر د پاره ده او په آخرت کې به کم دی دا د مسلمان د پاره لہذا الله به موږ ته چې کم دی په آخرت کې پدې کې بیا ارسره کوي نو الله رب العزت دلته فرمایي چې خوراک او اسکاک دا په څه کې کیږي د سونه او د چاندې په لوخو کې او ما تشتي تهي هل انفسو نفس چې سهم غواړي نفس دا به کم دی په جنت کې با جنتی ته ملاويږي علماء لیکلي دي چې نفس کم دی دا 15 شیزونه هر وخت غواړي نمبر 1 چې کم دی لباس دی هر یو سړی دا وای چې زما لباس جامه پیزار دا د خسته وي که په جنت کې یو بنده لباس غواړي لباس به ته ملاويږي دویم چې کم دی په نفس دا غواړي چې جری په جبه باندې خخ خوراکونه وکم نو په آخرت کې به مولا دا ارس ملاويږي او دریم چې کم دی نفس مسموعات غواړي مسموعات دي ته ویل کېږي په وګ باندې چې کم دی انسان غواړي چې کم دی د سرور د پاره سوورما نو دا ارس به چې کم دی په جنت کې الله تعالی جنتی ته ور کوي او سلورم چې کم دی مشروبات دي هر یو سړی دا غواړي نفس دا غواړي چې زه د خس کا وکما زه چې کم دی شربت اوس کم زه د یخ سکل وکم او زه د شراب اوس کم او دا ټول به کم دی په جنت کې ملاويږي او پنځم نمبر معقولات دي معقولات نو ما تشتهي الانفس چې کله جنتی جنت تلار شي او نفس سچ غواړي دا 15 شیزونه دا 15 وانه به ته ملاويږي والله رب العزت دلته د جنت تذکرہ کوي الله دې موږ تاسو ته را نصیب کیا یطاف علیهم غرزول بشی بدی باندې بصحاف کاسی من ذهب دسرو زرو واكواب او گلاسنهم وفيها ماء وباغي کې به هغه تشتهي الانفس چې غواړي با نفسنا وتلذ الاعين او چې خلک پستر ګماندي نه پنځه هغه شیزونه دي او شپږم چې کم دي پستر ګماندي بعضي شیزونه خلک دیدل غواړي مثلا سیر او سیات خلق زی وتلذ الاعين په جنت کې بسیر او سیام کیږي علماء به دویمه معنی دا لیکلي دا د الله تعالی دیدار دي زنه مراد ده چې په جنت کې با الله تعالی د جنتی ته خپل دیدار باقي وانتم فيها خالدون او تاسو په دې کې همیشه وتلک الجنه التي او هم دا د هغه جنت التي اورثتموها د کوم چې تاسو وارثان جوړ کړی شئ بما کنتم تعملون او بدل د هغه عملونو چې تاسو وکول لكم فيها فاكهه د جنت یو بل ډیر زیات اهم صفت ده چې د خوراک نه پس به میوه ملاويږي میوه دا په دنیا کې د هر چا د وس شیز نه دی فروټ په دنیا کې غریب سړی نشي خوړي خدا د جنت صفت ته چې انسان کله خوراک وکي سکاک وکي او د دې کم دی فروټ ته میوه ته ضرورت کیږي او نفس غواړي هغه به اتوماتیکلی راشي دلته باقاعده الله پاک د میوه ذکر کړی دی دا میوه د الله تعالی د قدرتونو یو اهم قدرت دی لکم فیها تاسو د پاره په جنت کې به فاکهه میوه دی کثیره ډیره منها چې لدینا با تاکلون تاسو خره واخر دعوانا الحمدلله